السلام علیکم دا سیف کیر ټرست انټرنیشنل له کوم چې په اسلام آباد موټروي چوک کې دی. زه عمر زاده سایکالوجیست یا ماهر نفسیات دلته کې کار کوم. نن به خبره کوم چې منټل ایلنس افیکټ زمونږ د دماغي بیماریو د وجې نه څه اثرات کیږي، زمونږ په ژوندۍ باندې کم اثرات کیږي. نو زمونږ په ژوندۍ باندې په څلورو غټو ایریاز باندې اثرات کیږي. یو نمبر 1 فنکشنل ایریا. فنکشنل ایریا مطلب دا دی چې زمونږ کار روزګار د دې د وجې نه خرابېږي. یو سړی دماغي طور خراب شو، داغه کار روزګار خراب شي، داغه په معاشره کې چې کم کار روزګار دي په هغه باندې پوره اثر ولويږي. د کور خاندان لپاره فاینانشل سپورټ هغه چې کم دی نو کار پریږدي، فاینانشلی دا سړی خراب شي، هغه چې کوم دی د کور د پاره ګټه وټه نشي کولی، نو د دې جاب خراب شي، د ورک خراب شي، د فزیکل پوټنشل خراب شي، کوم چې د کار صلاحیت هغه د نه ختم شي. دویم نمبر فزیکل ایریا. فزیکل ایریا مطلب دا دی چې د جسمانی کمزوري راشي، رنگ روغنی خراب شي، هغه ذهن چې کوم د جسمانی قوت دی هغه کمزوري شي، نو فزیکل افیکټ دی ته وایي. د دې نه علاوه یو بل اثر په هم ولويږي چې دا سړی چې کوم دی نه دا د خپل عمر نه ډیر بوډا ښکاري. د دې نه علاوه د بدن کې نورې داسې جسمانی کمزورۍ نه راشي چې د هغه وجې نه دا سړی کمزوری شي. دریم نمبر ایریا خرابېږي، هغه ته وایي سایکولوژیکل ایریا. سایکولوژیکل ایریا مطلب دا دی چې د چې کوم سوچ سمجھ صلاحیت دی هغه کمزوری شي، او دغه د کمزورۍ د وجې نه دا سړی فیصله نشي کولی، ججمنټ نشي کولی، په جان پہچان کې ورته نقصاني، جان پہچان کې دا پاتې راځي. د دې نه علاوه د څه یادولو دپاره، د څه د خودو دپاره، د څه د زده کولو دپاره، د څه د لیکلو دپاره په دې څیزونو کې ورته ډېره زیات کمی راشي. د دې نه علاوه خاص کر په یاداشت کې او هغه د عمر سره سره هغه یاداشت هم د کمزوري شي. نو دریم نمبر سایکولوژیکل ایریا د خراب شي. څلورم اخرنی چې کوم دی نو سوشل ایریا د خراب شي. سوشل ایریا مطلب دا دی چې په کور کې تعلقات ساتل، د خپلوانو سره تعلقات ساتل، یا د دوستانو سره تعلقات ساتل، کار کې یا په دفتر کې د نورو ملګرو د کولیګ سره چې کوم تعلقات ساتلي په هغه باندې پوره اثر ولويږي. نو د سوشل ایریا یا کنیکټیو ایریا یا بلانګینګ ایریا هغه ټوله د خراب شي. نو کله چې یو سړی سایکولوژیکل بیمار شي نو د هغه په څلور ایریا باندې پوره اثر وشي. یو دغه فنکشنل ایریا دا د کار روزګار صلاحیت د کم شي. دویم نمبر دغه فزیکل ایریا یا فزیولوژیکل ایریا دا د بدن جسمانی طور خراب شي، رنگ روغنی خراب شي. دریم نمبر سایکولوژیکل ایریا د سوچ سمجھ صلاحیت کمزوری شي، د یاداشت صلاحیت کمزوری شي. او څلورم نمبر د سوشل کنیکشن ختم شي، سوشل ایریا د خراب شي، په کور کې تعلقات خراب شي، ځکه چې د بیهیویر ایشو، د چې کوم د اګریشن ایشو، د ټالرنس کم شي. د دې نه علاوه د ملګرو، دوستانو، خپلوانو سره د تعلقات ختم شي، کم شي. نو د منټل ایلنس یا د ذهني بیماری د وجې نه په انسان باندې ډېر زیات اثرات راځي.